د علماو قدر احترام کول پکار دي، ځکه دا علماء کرام زمونږ د دین ستنې دي او تاسو د دې علماو زړه چې دی نو دا تپوسلی دی چې دا علماء کرام ستاسو سره څومره محبت کوي، ستاسو د بچو سره څومره محبت کوي، ستاسو د بچو څومره خیال ساتي. نو د دې علماو زړونه تاسو نه دي تپوسلي، ځکه دا علما ستا بچي دې خبرې ته جوړوي چې ستا حقوق وپېژني. دا علما ستا دا بچي دې خبرې ته جوړوي چې دی حرام او حلال وپېژني، دی د قرآن تلاوت زده کړي، دی حافظ قرآن جوړ شي، دی عالم دین جوړ شي. د دوی په زړه کې یقینا چې ستاسو سره ډېر محبت دی او ستاسو ډېر زیات خیال ساتي. خو تاسو د هغې په جواب کې د دې علماو سره څومره نفرت ساتئ، د دې علماو پسې قسمه قسمه خبرې کوئ، څومره چې دی نو په دوی پسې غیبتې کوئ، څومره چې دی نو په هر ځای کې په علماو پسې خبرې شروع دي. نو د دې علماو نه د خپلې خولې راټولې کړئ او په دوی پسې خبرې مه کوئ، دوی باندې بېځایه بهتانونه مه لګوئ، په دوی باندې بېځایه الزامات مه لګوئ، که نه دا خبره به دې خلقو ته ډېره زیاته ګرانه پرېوځي. کوم خلقو چې د عالم پسې خبرې کړې دي یا په عالم پسې غیبت کړی دی یا د عالم باندې یو تهمت لګولی دی، الله تبارک وتعالی هغه انسانان په خپله په هغې خبرو کې رانیولي دي. نو لږ د علماو قدر احترام پکار دی او د دوی خیال ساتل پکار دي، ځکه زمونږ دین چې دی نو دا علما خورئ، مونږ ته دا دین علما را رسئ. نو که دا علما د دې ملک نه وباسي یا دا علما د دې ملک نه ختم شي، نو بیا به تا ته دین څوک رسئ، بیا به ستا د بچي تربیت څوک کوي، بیا به تا ته چې دی نو قرآن څوک ښایي، بیا به چې دی نو ډېر فسادات په دې ځمکه کې خواره شي چې کله عالم نه و او کله چې عالم موجود دی نو بیا په علماو پسې خلک خبرې کوي. نو د دغې نه ځان لرې ساتل. زه وایم خیر دی ته په ما پسې کنځلې کوه، ته په ما پسې ردې بدې وایه، ته په ما پسې قسمه قسمه الفاظ استعمالوه، دا به زه برداشت کومه دپاره د دین. خو د خپل بچی دې راوله ما سره یې کېنوه، زما دا خبره په تا باندې او ستا په بچي باندې سود دی چې زه د خپله پګړۍ راوالمه او دا زه ستا د بچي په سر باندې کېږدمه، زه ستا د بچي نه حافظ قرآن جوړ کړمه، زه ستا د بچي نه عالم دین جوړ کړمه، زه ستا بچي ته د دنیا د اصولو مطابق او دغه شان د شریعت د اصولو مطابق زندگی وښیمه چې ته په دنیا کې خپله زندگی تیری په کومه طریقه به یې تیری. نو راوله ما سره بچی کېنوه او زه به ستا په بچي باندې داسې محنت کومه چې سبا به ته د خپل بچي نه راځي، سبا به دا بچی ستا خیال ساتي. زه یم مورې ته ډېره بختوره یې، زه یم پلاره ته ډېر بختور یې چې ستا په بچو کې عالم دین موجود دی، ستا په بچو کې حافظ قرآن موجود دی. ته ډېره بختوره مور یې، ته ډېر بختور پلار یې چې ستا په زامنو کې داسې بچي موجود دی چې هغه د الله رب العزت کلام لولي، هغه د دین او د اسلام مطابق زندگی تیری، هغه د نبی علیه السلام په سنتو باندې روان دي. نو ډېره زیاته بختوره مور او ډېر بختور پلار یې.